په ډاکټرانو باندې مګرځئ، په حکیمانو باندې مګرځئ، په نورو غټو غټو اسپتالونو لیبارټریانو باندې مګرځئ. د هغې دپاره یو بهترینه نسخه بسم الله الرحمن الرحیم نن یو عجیب نسخه ستاسو خدمت کې عرض کومه، خصوصا د هغه مریضانو دپاره چې کومه د زړه مریضان دي او هغې ته د زړه تکلیف دی، د هغې د زړه هغه والونه بند دي. په ډاکټرانو باندې مګرځئ، په حکیمانو باندې مګرځئ، په نورو غټو غټو اسپتالونو لیبارټریانو باندې مګرځئ. د هغې دپاره یو بهترینه نسخه فی سبیل الله ستاسو خدمت کې زه عرض کومه او ډیره مجربه نسخه ده. مونږ وکتله د خلکو هغه کار پې وشو، د هغې نه پس هغه ما اراده وکړه چې دا نسخه زه عامو مسلمانانو عامو خلکو ته وښیم او د مشرانو هغه د خولې او د تجربو نه ثابت نسخه ده. نسخه د ځان څه یاد وساتئ او یو څو اجزا دي، هغه اجزا چې ستاسو په کورونو کې ستاسو په کچن کې هغه موجود دي. څه ګران طریقه هم نه ده، اسانه طریقه ده. اولنی نمبر هغه د نیمبو رس، دا به راواخلئ یوه پیاله نیمبو به نچوړ کئ، د هغې نه چې کومه رس وځي یوه پیاله ده. دویم هغه د ادرک هغه رس، هغه په جوسر باندې هم تاسو کولی شئ. تاسو مختلفه طریقې د هغې د ټکولو سره هم د هغې نه اوبه هغه رس راوځي. یوه پیاله هغه د ادرک رس، یوه پیاله د نیمبو رس، دوه شو. دریم نمبر باندې یو پیاله هغه د اوږې رس، لیسنج ورته وایي، د اوږې رس هغه یوه پیاله. او څلورم د سیب سرکه، د مڼه چې کوم ده د دې خپله یو سرکه میلاویږي، خو کوشش دا وکئ چې اوریجنل سرکه هغه تاسو د بازار نه واخلئ، سیب سرکه ورته وایي. یوه پیاله هغه د سیب سرکه. بیا به څه کوئ، دا څلور واړه دا به یو ځای کوئ په یو لوښي کې، په یو پتیله کې دا به یو ځای کوئ او په مدم اور باندې به تقریبا نیمه ګنټه هغه تاسو دا پاخه کوئ، تر دې پورې چې د دې نه یوه پیاله دا وچ شي او درې پیالې چې کم دی نو دا هغه پاتې شي. بیا به دا راکوز کوئ او چې کله دا یخ شي ساړه شي نو درې پیالې اوریجنل ګبین دا به په دې کې واچوئ. درې پیالې اوریجنل هغه شهد ګبین دا به په دې کې واچوئ. دا به ښایسته ښکلي ولړئ او سحر په نهره باندې 3 چمچې روزانه، په نهره باندې 3 چمچې روزانه دا استعمال کوئ. انشاءالله چې د زړه هر قسم تکلیف وي او د هغې دپاره تاسو ته ډاکټرانو بایپاس لیکلی، د هغې دپاره د زړه اپریشن لیکلی، هغه مریضان دي خصوصا دا استعمال کی، الله تعالی به د زړه والونه د دغه مریضانو کولاو کی. د ډیرو خلکو پې شفا وشوه، مونږ پې خپله تجربې وکړې. نو دا نسخه خصوصا د هغه مریضانو دپاره چې کوم د زړه مریضانو د هغې په خدمت کې ما پیش کړه او دا استعمال کوي. نورو خلکو ته دا نسخه وښایئ، دا شیر کوي چې نور خلک هم د زړه مریضان هغه د دې نه فایده واخلي او د هغې پې ښېګړه وشي، هغې ته صحت میلاو شي، په هغې کې به بھرپور هغه ستاسو حصه وي. الله تعالی دې ټولو مریضانو له که هغه هر قسم بیماری دي ټولو له دې الله تعالی هغه شفای کامله عاجله ورکړي. کومه ویډیوګانې، کومه نسخې، کومه وظایف هغه تاسو مخې ته درځي زمونږه، نو خصوصا هغه تاسو شیر کوئ د نورو ملګرو سره، نورو ملګرو ته یې رسوئ چې په دې ثواب کې ستاسو بھرپور هغه حصه کیږي. کوم مریضان هغه راتلل غواړي، زمونږ سره ملاقات کول غواړي، هغه روحاني علم الله تعالی د هغې فهم هغه مونږ له راکړی دی. جسمانی چې کومه بیماری دي، روحاني بیماری دي، نو په هغې کې زمونږ سره رابطه کولی شي. نمبر هغه به تاسو ته په سکرین باندې، پته به هم تاسو ته په سکرین باندې، او تاسو راتللی شئ، زما سره ملاقات کولی شئ، د هغې متعلق زما سره مشورې کولی شئ. انشاءالله تعالی د هغې تسلی بخش هغه علاج، هغه روحاني او جسمانی، هغه به تاسو ته د دې ځای نه میلاویږي. الله م ښاد او آباد او خوشحاله ساته.